شین د ادا کولو په وخت کې د اواز پوز ته لاړ نشي شین یا کې ټوک شو جی کېدای شي او نمبر 3 دا دی چې مثلا سین شین جیم داسې قسمه حروف چې دی په دې کې مد کولی کېږي چې مد دا ماشوم وکېږي شین داسې ونه وایي شینه ونه وایي ووایه صحیح تلفظ باندې راشئ شین خاجي صاد وایو ښه صبر وکړئ صاد د سین او د شین نه مونږه صاد جوړ کړو ټیک شو دغه سین دی دا غاښونه ورته وران کړه د سترګې شکل جوړ کړه وایه صاد یو دا چې په دې کې په اوله کې شپېلې وویلی شي دویم دا چې په دې کې د ژبې ویښ او منځ دواړه چوتېږي ښه ټیک شو صاد د ژبې د منځ د چوتېدو مطلب دا دی چې دا یې تعلیل داسې ورشي دغه شان داسې داسې ورشي ډامپ نه چوتېږي په تجوید کې ته اطباق صفت و اطباق چې د حرف فل ډک شي غټ شي پوه شوئ دا مطلب دی په دې کې غلطیان یو دی چې ماشوم وایي صاد دا نری وایي دویم په دې کې غلطي دا کېدی شي چې دې کې د سیټي ونه وهلی شي څو غلطیانې شوې دوه درېیمه غلطي دا چې ماشوم وایي صاد څه خا پکې پیدا کړي څلورمه غلطي دا ده چې قاف پیدا شي صاد ټیک شو جي بله غلطي دا ده چې واو پیدا شي سواد څه شی تاسو دا ټول اورېدلي دي که نه دي اوس به صحیح تلفظ له راشئ تاسو ماشوم ته وایئ چې بچې شونډې به نه ګول کړې قطعا جبې سر غاښونه له جوخ خوړل غاښونه جوخ که مکمل چې کله شروع وکړي بیا دا ژبه پورته که چې غټ شي حرف په آخر کې دال وطن به وه آخر کې دال وطن به وه دې ټولو خبرو باندې پوه شوئ صحیح تلفظ دا شو صاد شونډې مه غونډوئ دا ځکه صاد دی چې د سترګې په شان شکل دی ټیک ټاک پوه شوئ دا په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ